أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ننني درس کې به ان شاء الله العزيز سورة عراف فارہ نمبر 9 رکو نمبر 11 آیات نمبر 88 89 دو آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. دینه مخکې چې نو هغه اتمه سپاره الله جل جلاله فضل و کرم سره چې نو هغه ختم شوله. کم کمې کوتاهي دي شوې الله پاک دې راته هغه معاف کړي. اوس دې ځای نه چې نو هغه نهمه سپاره شروع کېږي. الله رب العزت دې دا په خیر عافیت سره چې نو اختتام ته ورسوي او دې کې سوره د الله رب العزت د طرف نه اوامر دي. الله دې موږ ته په هغې باندې عمل کول توفیق نصیب کړي. څومره نواهي دي هغې نه دې الله پاک زموږ حفاظت وکړي او سوره عبرت نو هغه پکې ذکر شي نو الله دې موږ ته د هغې نه عبرت سبق حاصلولو توفیق نصیب کړي. ما قبل قصې سره چې نو هغه د دې تعلق دی. حضرت شعیب علیه السلام قصه چې نو هغه روانه وه چې دغه قوم کې دوه کمې ولو. یو د الله رب العزت چې نو هغه احکامات د الله چې نو هغه وحدانیت نه منلو. دویم په دغه قوم کې چې نو هغه په نام تول کې کمې به کولو. چانه به څه شیزونه اخیستل یا خرڅول نو چې ځان له به اخیستلو نو دروند چوک به اخیستو او چې ببل باندې به خرڅول نو بیا به نو هغه کم ورکولو. یعنی پردې مال چې نو هغه به په ناحقه طریقې چې نو هغه حصول کولو. الله رب العزت د دې د اصلاح لپاره حضرت شعیب علیه السلام راولېږلو. شعیب علیه السلام دا قوم ډېر پوه کړلو خو د هغې په ټولو پوه کولو باوجود دوی بیا هم چې نو هغه د شعیب علیه السلام خبره ونه منله بلکې د دوی اکړ ته وګورئ. قال الملأ الذين استكبروا من قومه نو د دغه قوم کم چې سرداران او غټېټ خلک ول کبرجن خلک ولو نو دوی چې نو حضرت شعیب علیه السلام ته ویل نخرجنک یا شعیب اے شعیب مونږ به تا او استاد سره هغه کسان چې د هغوی ایمان راوړی دی مونږ به تاسو د خپل کلي نه چې نو هغه وباسو. دا وګورئ کنه انسان دا پکار خدا و چې شعیب علیه السلام او د هغوی سره چې کم مسلمانان مې چې دوی د کلي نه وباسلی وی ځکه دوی د الله هم باغیان دي او د خلکو سره هم ظلم او زیاتې کوي. خو کله چې بېدیني سیوا شي نو بیا به نو هغه بېدینه به لګي او دیندار چې نو هغه به لرې کوي فاسق به لرګي دی به چې نو هغه بیا صحیح سړی چې نو هغه به لرې کوي. د قشان تاسو وګورئ نن زموږ معاشره چې نو هغه د دې چل نه ډکه ده. کور کې یو سړی چې نو هغه نیک وي په سمه لار باندې چې نو هغه چلیږي د الله او د الله د پیغمبر ته نو حکم او طریقې مطابق چې نو هغه ژوند تېروي نو چې کله زموږ په کور کې بیا داسې یو غم راشي ښادي راشي خوشحالي راشي نو په هغې کې بیا زموږ د کور خلک ناروا کارونو ارتکاب شروع کړي. نو کله چې دوی د ناروا کارونو ارتکاب شروع کړي دا کم کس چې پوهي او دی ورته وایي چې دا کار ناجایز دی نو اکثر و د ټول یو ډله چې نو هغه جوړ شي او هغه خیر دی که دا چې نو هغه پکې دی نه جو نه دی کنه او بعضې پکې اکثر داسې هم وایي زه ته چې نو هغسې روزې لاړ شي یا د الله شي چې تو راځې موږ به هر څه کړي. اوس وجه نو وجه چې نو هغه دا ده په کار خو دا ده چې دوی ویلې چې موږ به زموږ نافرماني کوو تو چې نو هغه تابعداري کوي نو هغوی ورته وایي نه دی چې نو هغه لرې کوي دی اوس زموږ چې نو هغه په خوشحالۍ کې زموږ په کار کې چې نو هغه خلل پیدا کوي. نو دا د وس نه دا خبره نه ده. هغه وخت نه چې نو هغه را روانه وه نو دوی د الله پیغمبر ته وویل نخرجنک یا شعیب
بی ادب چې نو هغه څومره ولو نو د بی ادبۍ د انتها وه. شعیب علیه الصلاة والسلام ته نه رسول وی نه چې نو هغه د ادب لفظ استعمال کو بلکې شعیب علیه الصلاة والسلام ته ډایرکټ چې نو هغه په نامه ووی. اوس هم بعضې خلک اکثر چې نو هغه بی ادبۍ عالم وي مولي صاحب وي قاري صاحب وي نو ادب الفاظ دا دي سړی دا ووی نو دی به اکثر چې نو هغه ډایرکټ په نوم باندې چې نو هغه ای پلان کیا ادب خلاف دی. نو دی هم د قشانتی وکړلو موږ بتاو باسو استاد سره چې کم کسانو ایمان راوړی دی او لتعودن فی ملتنا او یادا چې تاسو به زمونږ ملت زمونږ طور طریقې زمونږ مذهب ته چې نو واپس راشئ. اوس دلته نو هغه یو ورکوټ سوال شانتي سوال چې نو هغه واردېږي. سوال چې نو هغه دا دی چې اوس دی چې نو هغه څنګه دوی ته ووایي چې تاسو زمونږ ملت زمونږ مذهب زمونږ طریقې ته راشئ حالن کې دوی خو مسلمانان ولو نو دوی ته څنګه وایي چې تاسو واپس راشئ او عود ویلې کېږي لوټ نه واپس چې نو هغه راتلل کم ځای نه خلک یې وایي هلکه دقه ځای ته واپس راشه هم هغه ځای ته هغې ځای له واپس راشه نو دې ته ویلی کېږي عودو. نو اوس دې ته څنګه وایي چې واپس راشئ نو بعضې حضرات وایي که دا چېرته قوم ته ویلي نو بیا خو دغه معنی صحیح کېږي ځکه دغه خلک هم لاول چې نو هغه په ضلالت په کفر باندې ول په دغه ناب تول کې کمی کولو بیا د شعیب علیه الصلاة والسلام په دعوت سره دوی چې نو هغه مسلمانان شولو. نو که هغوی ته ویلي نو بیا خو صحیح ده چې تاسو به نو هغه او لتعودن فی ملتنا تاسو به زمونږ طور طریقې مذهب ته راشئ که نه موږ به تاسو وباسو. او که شعیب علیه الصلاة والسلام ته ویلي لکه څنګه چې وروسته لاندې راځي شعیب علیه الصلاة والسلام ورته وایي ان عدنا فی ملتکم که موږ واپس شو ستاسو ملت او طریقې ته نو د الله رب العزت چې څومره انبیا علیهم الصلاة والسلام رالیږلي دي نو تمام کې تمام انبیا هغه پیدایشي طور باندې چې نو د الله د وحدانیت چې نو هغه اقرار کوونکي. نو دوی بیا حضرت شعیب علیه الصلاة والسلام ته څنګه داسې ووایي چې ته زموږ ملت او طور طریقې ته واپس راشه. حضرات چې نو د هغې جواب کړی دی ټولو تفاسیرو کې نو هغه دغه جواب ذکر کړی دی چې شعیب علیه الصلاة والسلام ته چې کم وخته پورې پیغمبري نه وه میلاو شوي نو شعیب علیه الصلاة والسلام د هغې وخته پورې دوی ته امر او نهي چې نو هغه نه کوله خو د دوی په دغې کار باندې سکوت ځکه هغه من جانب الله چې نو هغه مامور نه و په دې باندې نو چې کمې پورې پیغمبري نه وه شعیب علیه الصلاة والسلام دوی ته داسې نه چې دا کار کوئ دا مه کوئ دا ناجایز دی. نو د دې خیال او ګمان دا ولو چې چېرته شعیب علیه الصلاة والسلام علیاذ بالله د هغه هم زموږ سره زموږ په دې کفر شرک او ناجایزه کې چې نو هغه شریک دی نو ځکه ورته دوی ووایي او لتعودن فی ملتنا. نو شعیب علیه الصلاة والسلام ورله جواب ورکړو اولو کنا کارهین اگر که مونږ دا کار بد ګڼو بیا هم راشو یعنې د دې خو مونږ خلاف کوو مونږ وایي دا شیز جایز نه دی او ته مونږ نه هم چې نو هغه دا تمه کوې ته مونږ ته هم وایې چې دې ته راشه دا کېدی نشي دا چېرته چې نو هغه هم د قشن نشي کېدلی. دویم آیات نمبر 89 کې الله د هغې وجه ذکر کوي شعیب علیه السلام وایي قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم که مونږ ستاسو د مذهب ستاسو د طریقې ته چې نو هغه رالو نو موږ خو بیا په الله باندې دروغ جوړ کو مونږ چې وسه پورې دا کم دعوت تاسو له درکو تاسو ته مو د الله د کم وحدانیت خبره کوله تاسو ته مو کم چې نو هغه کارونه چې دا حلال دي دا کوئ کم کارونه حرام دي دا چې نو هغه مه کوئ نو که مونږ هم دغې ته درالو نو بیا خو به دا د الله په ذات باندې دروغ جوړول شي او شرک د ټولو نه لوی دروغ چې نو هغه د الله په ذات باندې چې نو هغه شریک جوړول دي ځکه الله رب العزت وایي زه یکتا ذات یم زما سره څوک شریک نشته او دوی چې نو د الله سره شریک جوړولو نو ځکه ورته شعیب علیه السلام یې که مونږ واپس شو راشو نو مونږ خو به الله باندې دروغ جوړ کو بعد اذ نجانا الله منها وروسته د هغې نه چې مونږ د الله پاک د هغې نه نجات راکو وما یکون لنا ان نعود فیها او زمونږ دپاره دا سره ممکن نه ده چې مونږ نو هغه دغې ته واپس بیا راشو الا ان یشاء الله ربنا مگر دا چې وغواړي زمونږ رب اوس نو هغه مقصد دی نه چې مونږ نو که الله وغوښته علیاذ بالله مونږ به درشو الله مونږ دې ته راولي نه دی د پوخ ایمان چې نو هغه خبره وکړله چې پوخ ایمان علامت دا دی چې انسان څومره هم د نیکۍ کارونه کوي نو دی به دا ګڼي چې دا د الله په توفیق سره ما وکړلو دې کې زما خپل څه کمال نه ولو دې کې زما خپل چې نو هغه څه مهارت نه ولو دا خو زما سره د الله توفیق شامل حال شولو نو ځکه زه په خپل عزم کې چې نو هغه کامیاب شولم
کله الله توفیق زما سره نه شامل شوی نو زه په خپل عزم او اراده کې نشم کامیابېدلی. نو ځکه شعیب علیه السلام ویلو که چېرته مونږ چې نو هغه دی دا چېرته نشي کېدی الا ان یشاء الله ربنا. مونږ چې نو دا عزم کړی دی چې مونږ به چېرته هم د الله نافرماني ونه کړو، خو که چېرته زمونږ رب وغوښتل نو د الله په مخ کې بیا د انسان عزم هېڅ هم نه دی. د الله په مخ کې د انسان عزم اراده دا هېڅ هم نه ده. خو چې کله الله پاک نه انسان په سمه لاره باندې تګ غواړي الله پاک ول هغه توفیق ورکوي. که نه تاسو وګورئ پاخه کافر نو هغه به دا ولو او د هغوی د ایمان دا به وي چې مونږ ایمان نه راوړو، مونږ باندې به څوک ایمان راوړي. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه کې دا تاریخ وګورئ کوم وخت پورې چې نو هغه اکرامه د ابو جهل چې نو هغه زوی رضی الله تعالی عنہ وګورئ چې نو هغه د کله حضور چې مکه باندې چې نو فتح یاب شولو نو هغه ونه تختیدلو. خو چې کله الله را وستو نو بیا د الله نو هغه د مخې ته د چا اراده چې نو هغه نشي ټینګېدی، چا عزم نشي ټینګېدی. نو چې الله را وستو نو د سمندر د غاړې نه واپس را نه وستو ایمان را نه وړو. نو شعیب علیه السلام ځکه دا د ایمان نه ډکه کلمه چې نو هغه ویله الا ان یشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. الله رب العزت نو هغه علم احاطه کړي زمونږ د رب علم هر یو شی ستا هر شی چې نو هغه د الله په علم کې دی. الله توکلنا نو دا زمونږ دغه عزم او اراده چې مونږ په دین باندې چلیږو دا هم د الله په علم کې دی او په دغه باندې مونږ چې نو هغه توکل کړی دی. توکل ست ویل کېږي نو مرها مونږ ویل دي یو چې نو اسباب دي، یو چې نو هغه یقین ساتل دي. بعض خلک اکثر په جذباتو کې راشي د اسبابونه انکار کوي. حضرات وایي اسبابونه انکار کول دا چې نو د جهالت انتها ده. اسبابونه انکار کول دا د جهالت انتها ده. اسباب باندې یقین ساتل دا د ضلالت او د گمراهۍ انتها ده. اسباب باندې خدا اس نشي کولای سچ کوي هغه به د الله ذات کوي. دې ته توکل ویل کېږي. صابرانو حضور علیه السلام ته وی الله رسوله زه دا خپل سورلی چې نو هغه دا وردو وای تړم او وردو مې پرېږدم او کنه صرف دغه شانتي چې نو هغه پرېږدم او راشم ته الله باندې توکل وکم. نبی رسول الله نه دا دنیا دارالاسباب ده لا ولی وتړه او بیا د هغې نه وروسته په الله پاک باندې توکل چې نو هغه وکړه. که نن دا په دغه رسۍ باندې چېرته راټینګېدی شي خود دغه چې نو سبب دی دغه اختیار کو بیا دغه نو ځکه الله توکلنا ربنا افتح بیننا وبین قومنا. نو دوی چې کله انتها وکړله او شعیب علیه السلام چې نو هغه ستړی کو خبرې چې نو هغه نه منله نو بیا د هغې نه وروسته شعیب علیه السلام دعا وکړله ای الله فیصله وکړي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دغه فتح د په معنی چې نو هغه د فیصلې سره ده او د دې وجه نه فتح قاضي ته ویل کېږي ځکه چې نو قاضي هم د خلکو په منځ کې چې نو هغه فیصلې کوي. نو ربنا افتح ای الله فیصله وکړي بیننا و بین قومنا زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې، یعنی قوم ته چې نو هغې به دعا وکړه الله پې چې نو هغه په درې قسم عذاب راوستو. پرون درس کې مونږ ویلو بله ورځ ربنا ای الله فیصله وکړي بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین او تو بهترین چې نو هغه فیصله کوونکی. الله دې موږ ته د خپل کلام صحیح پوهه نصیب کړي. قال الملأ الذين اوعي كسانو استكبروا چې دا غوي تکبر کړو کبرجن ول من قومه داغه د قومنا لنخرجنك خامخاب اباس مونږ تعالی را یا شعیب ای شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معك او ای کسان لره چې ایمان راوړ تا سره من قريتنا د خپل کلینا او لتعودن یا بتا سره واپس شي فی ملتنا زمون په دین کې. قال نو ویل شعیب علیہ السلام ولو كنا كارهین آیا اگر کومګه بدګنون کیو قد افترینا بشک مونږ به تړلې وی بیا الله تعالی پاک باندې کذبن دروغ ان عدنا فی ملتکم کچری مونږ واپس ول استاد په دین کې بعد اذ نجان الله منها اور استاد دین چې نجات راکړو مونږ تعالی د دین وما یکون لنا ان نعود فیها او نه د مناسب نه د ممکن زمونږ نه چې دا مونږ واپس ولو د دین ته الا ان یشاء الله مگر دا چې غواړي الله پاک ربنا چې زمونږ رب دی وسع ربنا كل شيء او احاطه کړي د زمونږ رب هر یو شی ست علم په علم سره علی الله توکلنا په الله باندې زمونږ توکل دی ربنا ای رب زمونږ
افتح بیننا و بین قومنا فیصله وکړې زمونږ او زمونږ در قوم په منځ کې بالحق په انصاف سره وانت خیر الفاتحین او تو بهترین فیصله کوونکی